Rahim, dear student, skeletal muscle دا ټاپک مونږ شروع کړی دی. skeletal muscle مونږ هغه ډیفاین کړی هم دی. هغه مسل چې هغه زموږ د skeleton سره اټیچ وي ته موږ skeletal muscle. خبره اسانه ده که نه؟ بیا موږ وی چې دا skeletal muscle دا خو یو ماس اف مسل دی. دا ټوټل ماس سټوډنټ دا بیا فردر په سمال یونټ باندې کنسسټ دی. خو زه داسې وایم چې د ټوټل ماس نه چاپیره چې کم کور دی نه ته موږ څه وایو اپیمایسیم. د کنیکټیو ټیشو چې د دې ټول مسل نه چاپیره کم کور دی نه ته موږ څه وایو اپیمایسیم. بیا سټوډنټ په دې اپیمایسیم کې دننه نور سمال پیکټس دي سری پکې د مسل نور بنډلز دي پکې په دې کې دننه په دې ممبرین کې دننه نو د یو بنډل ته بیا موږ وایو فیزیکولس. څه ورته وایو لکه فیزیکولس. څه ورته وایو فیزیکولس. د دې فیزیکولس نه چاپیره چې کوم پرده ده کوم ممبرین دی هغې ته بیا موږ څه وایو سټوډنټ هغې ته موږ وایو پیریمایسیم. څه ورته وایو پیریمایسیم. دا هم د کنیکټیو ټیشو یو بل کور دی چې دا پیریمایسیم دا فیزیکولس چې موږ کله داسې را بهر کو دا غټ کو نو دا فیزیکولس دا د مسل فایبر بنډلز دي. د مسل فایبر سری بنډل دي. په دې کې دا اوږده اوږده تارونه موږ ته دا یو تار بهر کړی دی. اوس د دې نه چاپیره چې کوم ممبرین وي د دې مسل فایبر نه چاپیره چې کوم ممبرین وي هغې ته بیا موږ څه وایو انډومایسیم. څه ورته وایو اوس سټوډنټ موږ د دې ځای نه سټارټ اخلو چې دا مسل فایبر دا فردر په څه باندې کنسسټ دی. نو دې خوا راځه نو موږ داسې لیکلي زموږ سره مسل بنډلز دي. دې پوینټ ته لږ سوچ کوه. مسل بنډل بیا کنسسټ دي په مسل فایبر باندې په اوږده اوږده تارونو باندې کنسسټ دي. هغه مسل فایبر چې فردر موږ سټډي کوو نو هغه بیا په نور کچ کچ یونټ باندې مشتمل دی. ته موږ وایو مایوفیبرل. څه ورته وایو مایوفیبرل. دا خبره کلیر شو که نه؟ مسل بنډل مسل فایبر مایوفیبرل. اوس په دې مایوفیبرل کې دننه بیا کچ کچ یونټ دی هغې ته موږ څه وایو سارکومیر. څه ورته وایو سارکومیر. نو دا خبره کلیر شوه. بیا په سارکومیر کې دننه چې کوم پروټین دی نو هغې ته موږ وایو مایوفیلمنټ. څه ورته وایو مایوفیلمنټ. دا موږ د لارجسټ نه سمالسټ را روان یو. Sarcomere is consist of small contractile protein which is called myofilament. دا خبره کلیر شوه. اوس په دې سارکومیر کې هغه موږ ډسکس کړي دي. په دې سارکومیر کې دوه قسمه پروټین الله تعالی ایښودي دي چې هغه د یو بل سره اټیچ دي او چې مسل کم حرکت کوي مسل شو پولینګ مومنٹ ناٹ پوشنګ. دا خبره ځان سره نوٹ کړه. دا مسل چې کوم دی دا پولینګ کوي. پولینګ څه دی؟ ته یو شی راکاږي. دا پوشنګ نه کوي. دا پوشنګ نه کوي بلکې دا څه کوي پولینګ کوي راښکودل کوي. اوس دا مایوفیلمنټ بیا دوه قسمه دي. یو ته ما لیکلي چې اکټین فیلمنټ او بل ته موږ لیکلي مایوسین فیلمنټ. دا خبره کلیر ده. اکټین فیلمنټ او بل څه دی مایوسین فیلمنټ. اکټین فیلمنټ دا پکې تین دي. تین څه مطلب دی؟ دا باریک دي. دا ډایمیټر څومره دی؟ هغه 20 انګسټریم دی چې دا د 10 پاور ماینس 10 میټر برابر دی. مطلب دا چې ډایمیټر ډیر زیات کم دی. او د لینث څومره دی؟ 1 مایکرومیټر د لینث دی. بیا سټوډنټ موږ وایي چې دا اکټین فیلمنټ فردر چې په کوم پروټین باندې کنسسټ دی نو هغه د زموږ سره دی اکټین ټروپومایسین او ټروپونین. دا خبره اسانه ده. اکټین فیلمنٹ چې کوم د پروټین نیټورک ته دا فردر کنسسټ دی په اکټین فیلمنٹ ټروپومایسین او ټروپونین. یعنی اے ډبل ټي دا سری اے ټي سکویر باندې مشتمل دی. بیا موږ وایو چې اکټین کې دوه قسمه دي. اکټین کې څو قسمه دي؟ یو ته وایي جی اکټین او بل ته څه وایي اف اکټین. دا جی اکټین دا د بیسیک پروټین دی. دا ګلابولر دی راوند دی څنګه دی. او اف اکټین دا سره دا فایبرس دی. دا سره دا فایبرس دی. چې کله جی اکټین را یوزي شي چې کله
جی ایکټین رايوځي شي نو هغه اف ایکټین جوړي لکه دا زموږ سره یو جی ایکټین دی چې دا بل سره داسې فولډ شي داسې یو فایبر جوړ کړي هغې ته بیا موږ څه وایي اف ایکټین هغې ته به څه وایي خاص سټوډنټ دا اوس موږ هغه ډایګرام جوړ کړی دی چې دا زموږ سره څه دي سټوډنټ دا والا چې کوم دي دا زموږ سره دي ټروپومایسین دا څه دي لکه دا ټروپومایسین دي او دا پکې څه دي دا پکې ایکټین دي او دا پکې څه دي دا کم چې ګول ګول مونږ جوړ کړي دا پکې ټروپونین دي دا څه دي بیا د ټروپونین 3 ټایپس دي ټروپونین آی ټروپونین ټي ټروپونین سی دا ټروپونین آی دا د اف ایکټین سره اټیچمنټ کوي ټروپونین ټي دا د ټروپومایسین سره اټیچمنټ شو کوي او ټروپونین سی دا د کیلشیم آین سره اټیچمنټ شو کوي د څه سره یعنی ټروپونین سی دا د کیلشیم آین لپاره اټیچمنټ شو کوي بیا موږ لیکلي مایسین فیلامنٹ اټ از د تھک فیلامنٹ دا تھک فیلامنٹ زموږ سره کنسسټ سټوډنټ په ټیل باندې او په څه باندې په هډ باندې دا زموږ سره دا سریونه دي ته وایي هډ څه ورته وایي لکه هډ او دا هډ چې کوم دی دا د ایکټین لپاره د هینګ کار کوي هینګ څه ته وایي د کونډې کار کوي چې کله هغه 10 پروټین د سره نښلي نو دې کې داسې ځایونه شته د چې کونډې پکې شته چې هغه اټیچمنټ کولی شي د څه سره د ایکټین سره او د کیلشیم آین سره لکه د څه سره د ایکټین سره او د کیلشیم آین سره ها اوس سټوډنټ مونږ دلته یو سایکل لیکلی سایکل دا سایکل یو ډېر امپورټنټ دی دا مونږ لیکو چې سایکلیک اسوسییشن اینډ ډیسوسییشن اسوسییشن میلاوېدو ته وایي اسوسییشن څه ته وایي او ډیسوسییشن څه ته وایي جدا کېدو ته وایي یعنی دا ایکټین او مایسین فیلامنټ دا دواړه یو بل سره څنګه میلاویږي دا خو د الله تعالی قدرتونه بس میلاویږي ورسره او بیا د یو بل نه څنګه جدا کېږي پرې خبره پوه نه شوې په سارکومیر کې چې کوم پروټین دي ایکټین او مایسین دا د یو بل سره څنګه میلاویږي او د یو بل نه څنګه جدا کېږي د دې لپاره سایکل دی څه دی سایکل داسې دی چې کله زموږ سره د اے ټي پي سره د مایسین سره اے ټي پي میلاو شي د هغې سره واټر میلاو شي دغه هایډرالیسس وشي نو زموږ سره د اے ډي پي پاسپیټ او د مایسین کمپلیکس جوړ شي څه جوړ شي ها بیا اے ډي پي او دا پاسپیټ دا د مایسین نه جدا کېږي دا د مایسین نه چې کله ورسره ایکټین راشي ایکټین میلاو شي ایکټین پروټین نو دا ایکټین مایسین اے ډي پي او پاسپیټ کمپلیکس جوړ کړي چې کله ایکټین د مایسین سره اټیچ شي نو بیا دا اے ډي پي او پاسپیټ دا څه کېږي دا بیا جدا کېږي دا څه کېږي نو په دې سټیپ نمبر 3 کې که تاسو خیال کړي دا اے ډي پي او پاسپیټ دا دلته ریموو شوي دي او دلته زموږ سره بیا مخکې دی ایکټین مایسین ایکټین او مایسین د یو بل سره اټیچ دي په سټیپ نمبر 4 کې بیا څه چل کېږي بیا به اے ټي پي راځي او د ایکټین مایسین کمپلیکس به دا به ماتوي دا به څه کوي دا بریک ډاون کوي نو موږ لیکو چې ایکټین مایسین اے ټي پي کمپلیکس ایکټین مایسین اے ټي پي کمپلیکس نو بیا به څه چلو شي بیا به ایکټین جدا شي د څه نه د مایسین نه ایکټین به جدا شي مایسین نه او په بله پیره کې بیا ځان تیاروي په دې خبره پوه نه شو دا یو سایکلیک پروسس دی یو ریګولر پروسس دی په دې کې ایکټین او مایسین چې کله یو بل سره میلاویږي چې کله میلاویږي نو هم اے ټي پي پکار وي او چې کله یو بل نه جدا کېږي نو هم اے ټي پي پکار وي خبره کلیر شو که نه چې ایکټین او مایسین د یو بل سره میلاویږي اے ټي پي په پریزنس کې چې د یو بل نه جدا کېږي اے ټي پي په پریزنس کې خو چې کله انسان مړ شي وفات شي نو ستاسو خیال دی ایکټین او مایسین خو یو بل سره اټیچ وي که نه نو چې کله انسان ډیت وشي نو بیا په باډي کې د اے ټي پي مقدار کم شي نو دا مسل د یو بل سره اټیچ پاتې شي دا څه پاتې شي نو د انسان جسم سخت شي سخت
نو ته بیا موږ څه وایو ریګر مورټس څه ورته وایي لکه ریګر مورټس that stiffness of the body after death is called rigor mortis. In this situation, actin and myosin filament are linked together. There is no ATP to release actin and myosin from each other. دا کنډیشن موږ څه وایو rigor mortis. د انسان د بدن سخت شي سخت ځکه چې هغه پروټین د یو بل سره اټیچ دي خو د یو بل نه جدا شوي نه دي. په دې قصه پوه شوې. اوس موږ مخکې لیکلي چې سارکو ټیبیولر سیسټم په دې سارکومیر کې د ټیوب یو سیسټم دی. د څه سیسټم دی؟ ټیوب. ټیوب څه ته وایي؟ لکه چینل ته وایي که نه خفه کېږه مه. ټیوب څه ته وایي؟ چینل ته وایي. نو موږ داسې لیکلي چې سارکومیر has two types of tubules, T tubules and L tubules. د ټي مطلب دی ټرانسورس، د ټي څه مطلب دی؟ او د ال څه مطلب دی؟ لانګیچیوډنل. لکه لانګیچیوډنل چې هغه لینث وایز وي. نو دا ټي ټیبیول دا د سارکولما چې دا د مسل فایبر کم ممبرین وي دا ته موږ څه سارکولما ورته وایو که نه چې دا سارکولما دی خوا ګورئ دا سارکولما ممبرین چې کله دننه سایډ ته دا انویجیډیټ شي داسې لکه دا څه شي؟ دا سارکولما ده. دا سارکولما چې کله دننه سایډ ته انویجینیټ شي. انویجینیټ څه مطلب دی؟ چې جوړ شي یو چینل جوړ کړي. دغه چینل ته موږ وایو ټي ټیبیول. څه ورته وایو؟ ټي ټیبیولز. په دې خبره پوه شوې؟ او دلته بیا ما لیکلي چې ټرایډ یعنی ال ټیبیول او انډوپلازمیک ریټیکولم. نو څه چلو شي؟ دا ال ټیبیول ډایلیټس لیټرل سیکس سیسټرنی. دا زموږ سره سیسټرنی دی سټوډنټ. دا یو سیسټرنی دا بله سیسټرنی. دې ته به تاسو ولیکئ سیسټرنی او دې ته به هم ولیکئ څه؟ سیسټرنی. چې کله دا سیسټرنی دا دوه سیسټرنی او دا ټي ټیبیول یو بل ته مخامخ شي نو دې ته موږ وایو ټرایډ. څه ورته وایو؟ ټرایډ. Two cisterna and T tubule make a structure which is called triad. ته بس ویل کا دا و د T tubule کار سره د T tubule کار دا چې کم سټیمولس دی کم چینج دغه په دې په ذریعہ د یو مسل فایبر نه بل ته فارورډ کوي. څوک فارورډ کوي؟ T tubule. د T tubule دا کار دی چې دا کم سټیمولس دی کم چینج دی هغه چینج د یو مسل نه بل ته فارورډ کوي. او بیا په دې ځایونو کې دلته سری چینلز دي د کیلشیم لکه دلته سری د کیلشیم چینلز دي. هغه کیلشیم چینل چې کله دا سټیمولس راشي دا کیلشیم چینل دا کولاو شي او دا کیلشیم ته راوبهیږي. داسې دا ته راوبهیږي نو مخکې بیا سټیمولس هغه پروسس فارورډ کیږي. په دې قصه اوس پوه شوې که نه؟ نن موږ ډسکس کړل چې یاره سارکومیر مایوفیلمنټ بیا د مایوفیلمنټ دوه ټایپس اکټین فیلمنټ او مایوسین فیلمنټ دا د یو بل سره څنګه میلاویږي د یو بل نه څنګه جدا کیږي. او بیا موږ سره ډسکس کوو چې یاره سارکو ټیبیولر سیسټم څه ته وایي؟ دا هغه کمیونیکیشن سیسټم دی په مسل فایبرز کې چې دا په ټي ټیبیول باندې مشتمل دی او په ال ټیبیول باندې مشتمل دی. دا ټي ټیبیول دا پرې د ممبرین انویجینیشن دی دننه سایډ ته او کم چې دا ال ټیبیول دی دا لینث وایز ارینج دی. دا ال ټیبیول دغه سارکوپلازمیک ریټیکولم دغه دا سایډونه دا کولاو کې داسې دا یو چینل د یو سایډ نه راشي دا بل د بل سایډ نه د ټي ټیبیول سره دا لینک شي. دې ته بیا موږ څه وایو؟ ټرایډ. څه به ورته وایي؟ او د دې ټرایډ په مدد سره هغه میسیجز هغه سټیمولس د یو فایبر نه بل فایبر ته منتقل کیږي ټرانسفر کیږي او پروسس روان وي. So it is enough for today.